وی سلیمان علیه السلام سره تخو و امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه لیکلي وی په دغه تخ باندې به په یک وخت 10 لاک افراد ناسو د ما محترم څومره 10 لاک افراد اوس په جاز کې د زرو کسانو نه سیوانه را دي مونږ وایو جی ټیکنالوجي ترقي وکړه مونږ وایو که نه مونږ وایو چې ټیکنالوجي ترقي وکړه که نه دا وایو که نه لیکن د الله چې کومه او دې ټیکنالوجي کې به پټرول او دغه چې نو دی به الوزي او دې دپاره لینډینګ دپاره بیا ایرپورټ په کار دی چې لینډینګ کوي او سلیمان علیه السلام له چې الله کوم جاز ورکړی د هغې دپاره د لینډینګ ضرورت نو د هغې دپاره د افرادو د مقدار ضرورت نو د هغې دپاره د تیلو ضرورت نو زما محترمو وایي 10 لاک افراد بره روانو یو زمیندار لاندې ناسو ستاسو د ایمانه پورې خبره کوم مړه بیا که شوق پیدا شو ایمان هم قوي شو جذبه پکې پیدا شو څوک سره به سبحان الله وایي وایي دغه زمانه وایي سلیمان علیه السلام په هوا باندې روانو چې ویې کتل یو زمیندار د لاندې نه د خولې نه ووتل چې سبحان الله سلیمان علیه السلام غوږونو ته سبحان الله ورسېده جاز یې ښکته راکوز کړه تخې لاندې راکوز کړه لینډینګ یې ګویا موږ ما ته وایي لینډینګ دپاره ایرپورټ په کار دی راشه د سلیمان علیه السلام جاز په کچه ځمکه باندې راکوز شو ته د ټیکنالوجي خبره کوې زه راشه د رب د ذات او د معجزو خبره کوم چې د الله ذات پرې راشي بیا د ټیکنالوجي او بیا د وسایلو ضرورت نه راځي سلیمان علیه السلام چې تخ کته کړ زمیندار راونیو وایي تاسو وایي حضرت ما څه نه دي ویلې یره پرې راغله وایي نه هغه جمله ووایه چې ستا د خولې نه جمله ووته رب زما غوږونو ته رسوله جلال کې راغی چې الله زما جمله ستا غوږونو ته در رسوله بې اختیاره د خولې نه ووتل سبحان الله جذبې سره په موږ سبحان الله نو بعضې خلک په دې باندې شرمېږي چې په سبحان الله شرمېږي بیا شوق سره سبحان الله ووایي زما خبره مې دې پورې کوله زما محترمو چې زندگی هغه زندگی ده غرض زندگی ده قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای هغه کسانو چې ایمان مروړی اتقوا الله د الله د ذات نه ویریږه حق توقاته د الله پر رضا باندې رضا شه حق توقاته څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی ګویا قسم دې مونږ د پخوانو خلکو د واقعات اورو د دې دپاره نه چې خوند د پاره اورو قرآن کې الله یو قصه ذکر کوي فقصص القصص قرآن کې الله فرمایي بعضې خلک ما باندې اعتراض کوي یاره وي کاري صاحب ته تشې قصې کې نو قرآن کې الله فرمایي فقصص القصص فقصص القصص راغلی دی تاسو ته قرآن کې الله قصه ذکر کوي ولې قرآن قصو والا کتاب دی نه دا قصو والا کتاب نه دی دې دپاره چې تاسو د دې نه یو عبرت حاصل کړئ دا واقعات چې تاسو ته کېږي دې دپاره چې تاسو عبرت حاصل کړئ پخوانۍ واقع تاسو ته کېږي عبرت حاصل کړئ زما محترمو دا د عبرت وار نه چې د دې دپاره چې ته د لیدل دپاره وورې ما وایي د الله په رضا باندې رضا شه د پخوانو خلکو سیرت ځان ته مخې ته کړه کېدای شي ایمان د جذبو کې سلام علیکہ